پرون عبدالغفار خان مړو دا عبدالغفار خان دی چې دې خلقو به ورته هندو وي دې خلقو به ورته سرحدي ګاندھی وي دې خلقو به ورته د هندو مرګره وي ویلې به کنه خاص کر دی مسلم لیگ کو دی مسلم لیگ کو با غفار خان تا هندو ویلی او دی هندو مرګره به ورته او تر مرګه پورې ورته هندو ویلی چپ 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 چھوڑ دا دې پورې درته نه وایم چې زه د عبدالغفار خان صفت کوم د دې قوم مزاج او ضمیر درته ښیم نن درېمه ورځ ده چې د پاکستان مسلم لیگ چې دی هغه د غفار خان په صفت نه مړي لوی ولی او بزرگ ته جوړ کړو چې عقل بدل دا ستا د صوبه سرحد گورنر چې دی بویلی چې دا د هندو مرګره دی دا هندو دی هانجی ابل ورځ د بیانو چې په صوبه سرحد کې سیاسی بیداری چې دا عبدالغفار خان پیدا کړی او د دغه خدمات بل چا نه دي کړی تاسو خیال اوس وایي چې واقعي دا سړی چې د ملک په آزادۍ کې د ډېر لوی لاس اوسې صفتونه نو تاسو وایئ چې د یو قوم دا مزاج دغه قوم هم د دې قابل دی چې ژوندی پاتې شي یو سړی ته چې وایي چې دا خراب دی نو چې ژوندی دی هم خراب دی او چې مړ دی هم بس خراب مړ شو اوس صفتونه څه دپاره بیا د هندوستان 90 کروڑ دنیا وزیر اعظم لومبه ورته هغه ورسېدو ښځه او بچي ورسره دي او داغي چې خپل کمره سم د هندوانو هغه تابوت ته داسې تاسو بلیدلې په دلی کې ما پسند 82 کې د هندوانو د پارلیمنت د یو ممبر نه تاسو کو چې تاسو د غفار خان ولی دومره تابعداري کوي هغه هندو ما ته وی چې مولانا صاحب مونږ د غفار خان تابعداري په یو نیت کوو چې نن چې 90 کروڑ دنیا په هندوستان حکومت کوي او مونږ آزاد ملک یو نو په دې ملک په آزادۍ کې د مغه سړی دی چې 15 کال جیل پکې تیر کړي او د پیرنګیانو د دې ملک نه په وته کې د دم ډیر لوی لاس نو مونږ په دې قدر کوو چې دا نن کوم حکومت مونږ ته ملاو دی دا د برکت په دې نیت قدر پاکستان کې مسلم لیگ وایي چې مونږ خو د سدرۃ المنتهی نه راکوشوي او صاحبہ اوس لوی مسلم لیگ کې چې د جنیجو دی او دلته هم صدران او لال کورتای جوړی کړی دي چې دا ملک مونږ آزاد کړ دا ملک د دیوبند علماو آزاد کړ دا ملک شیخ الهند آزاد کړی دی
دا ملک مولانا حسین احمد مدنی آزاد کړی دی، دا ملک مولانا ابوالکلام آزاد کړی دی، دا ملک مفتی کفایت الله آزاد کړی دی، دا ملک مولانا حبیب الرحمان آزاد کړی دی، دا ملک مسلم لیگ آزاد کړی دی. مسلم لیگ خو د پیرنګیانو مرګریو، پیرنګیان چې تله دشمنانو له ملک ورنکو، دوستانو له ور. تاسو خیال راغی ورشي اسیر مالټا میاں اوزرګل پسخاکوټ کې 110-115 سال عمر کې اوسم پروت دی. د شیخ الهند دریس پایانو چې د دیوبند نبا کوم حکم جاری کېده، یو د ترمزو حاجی صاحب. ترمزو حاجی صاحب هغه سړی و چې په مومندو باندې د پیرنګي سره څومره موده غزا کړې وه. که یقینم ناراضي اوس لاړ شي لکړو ته ترمزو حاجی صاحب چې چرته خخته داغه د قبر سره اوسم 2-3 منه بم پروت ته چې ترنن لا خلاص شوی نه دی چې په دغه ځای ولا پیرنګیانو بمباری کړي. ابم اوسم پروت دی. زه 2 ځله تل مالی دل او د مومندو د لکړو نه با راتلو د شب قدر په قلا کې به پیرنګیان وشتل. داړې صاحب غزا تاسو ته دا فقیر پیستا د وزیرستان چو څومره زمانه د پیرنګیانو سره جهاد کړ. چا ورته پاکستان جوړیږي، ول پاکستان سي ول انګريزان بلار شي او مسلمانانو حکومت بشي. بچیا دا کار خو ډیر خده او په دې مسلمانانو می باور نشته دا د پیرنګیانو ارمان به بیا خلکو لور وای د پاکستان حکمران طبقه نن د پیرنګیانو ارمان خلکو ته ورسته لیکنه که دفتر لور شي به چې کاش خدای چې دې کې خو پیرنګیان است که افسر لور شي دا سرویه به در سره کوي چې ته به وای چې خدای دلته خو چې سیک ناس په خو چې دی نه وای ناس نوکرای لور شي بی او ایم او ډبل ایم او پی ایچ ڈی او پلانې او ډینګړې کاغذونه ګرځاوه انټرویو دا هغه ورځ یو ډاکټر راته ټلیفون وکړو و دې یو کونډې زوی دی که چېرته چپړاسي برتی شي د انټي کرپشن کې یو ځای دی انټي کرپشن ډایرکټر ته مې ټلیفون وکړو مال یو زلمه الګ دی او چپړاسي برتی کول ما ته مولانا صاحب نه تم اورز د چپلانی وزیر سره راستوله او آرډر هم شوه بس خو وزیران دی او منبران دی او امنګان دی او ام پی ګان دی او رشوتونه دی او پیسې دی او دولت ته او د غریبانو کور روان ابل شپدل ته د وزیرستان نه فود انسپکټر د پاره یو انټرویو راغلی و انټرویو له چتلې هغه افسر ورته ویلي دی بچیا په دغه سیټونو وړاندې نه تندر را پریوته دی بوکشي دی ول بیا ځان راستړی نه کی ست تعلیم دی دی ما ایم ای کړي نو ایم ای او بی ای والا چې یې کنا پالش ډبی والی پالش او د پالش په ډبی ولي کې ایم ای پالش او یا پیولی کې بی ای پالش پالشونه کوي نل تورته جنیجو صاحب نئی روشنی سکول بورډونه په سرکونو لګولې دي او تیر کمانه ورکړې دي نئی روشنی سکول نئی روشنی سکول ولالم چرته پلاران پیدا کړی دي خپل نو مانننا لس پنځل لس کاله مخکې او شعر ویلو نو دا وکیلان په ډېر خپه شوي بیا ما ویچے ایم اے چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری ایم اے چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بھنڈی توری ایم اے چلائے ٹانگا
रोटी हम भी वकील बनकर बेचेंगे भिंडी तो रोटी है कि गड़ी दे पई है एमे वाला वो टांगे चले बीए वाला वो बोझा ही उचते माल जालिम है रोटी है ते साथ वकीलान बेंडा तोराए खर्चे स्टाप मार वेले प्लेट अकासो वदल नरस्तम द गफर खान माल ए ओ प्लेट जिस तेरा नाना देव इंदुम ورته वेले शर्मेदल पोस परे कर ए ओ नन इंदु ولا لا تاسو له د شرم سبيره در مال خدا دي کس چې ستاسو ملک حکمران طبقه ورته نږدې نه وراغلي او هغه د دې شکر را دغه کوم مړای دغه چل کوا راغی چې دا زمون ازادي د ورسره یو د بجازیانو صدر واغم وغیرہ میں مرنا مال مردار بھی ہونے ته خاص دا هغه چلو هغه خان او نوکرو وای پزن کدن نوکر ډیر تنگو د خان اوس مې د سقات ګوړې تمنې سلاسونه چې ډیر تنگو نه دی نوکر خیال وکړي نوکر په کار نشي خان سره خو چې خپل عمل خور سره خان په پرون کمره کې دنه ناس دی غریب یو جنگ دی او نو وخت دی پلانې دی او ډنګره دی او ورنونه وته دروازې بند او په دې خان کې دا روزانه څه کوي چراکی درز دی او دا وحل تفصیل غریبان خکولې دا د په شکل چنده خان لاس نشي کولای منافق روخته چې پوي شي چې د قوم په طرف ته دی اخلاص هغه منډه کتانې طرف وټیو سر می چې خپل نوکر وای پولیس راغی نوکر یونی وو مراد رجستر شو عدالت ته بادشاہ وزیرو عدالت ته نوکر ته وی چې تاول دا خان والے هغه ویل نو چراوی وی اجازه دي نو عدالت عالیه بادشاہ ورته چې مولا د پیازه سره دا تور باټینګن په ډیر خشه ویل د دنیا په تاریخ کې وخایي د نوکر پاتې دلې یو اعلی شی دا چرته شوی دی ویل چې د سبزیانو ویل زه دومره بیا دبا چې ما د نمک خورلې دی او ما دی وهلو ظالم دی تم بادشاہ وی عالم زاو رپورټ هم د سبزیانو بادشاہ سبای بیا په عدالت دماغو کې چې سبای بیا په کړی دي خان ته وی چې زرو غواړه ته دینو کرنا ما بادشاہ ورته وی چې مولا د پیازه سه ویلا ودا هغه ورته جزي والے ویلو غواړه ما فکر هغه ورته سه کدا خوه نو خان ورته نو کرتا وی کہ बाबूजी د دین آرامی سبزی بلش معافی تو میں مانگتا ہوں لیکن وہ اندر کی بات یا تم جانتے ہو اور یا میں جانتا ہوں دلاس ویل پرون دې د سبزیانو در نوالم په کوټه کې خبره وتا او ما ته پتا ظالم او دې عالم ز او معافی در نظر هغه ورته بادشاہ دیکھو وګورئ خدا خوشاله دا وہ اندر کی بات ہے یہ بھی جانتے ہیں کہ تب سے خوے منقاج عمر نن راته یو جنې ټلیفونو کو پټ چکم دکان کې نه دوه مونتی چند مولانا بیجیگر صاحب ہیں ماجی بول رہا ہوں دخلے او د خان دخلے نو جواب ہے مالا چستا وہاں تو پیچھے لگے استاد ادم رلوی نعمتونه میں ایسی لڑکی نہیں ہوں کہ میرے پیچھے بھی آپ بات کریں گے مالا کون لڑکی ہے میں بدماش بل ایمان نہ لری اور میں جنات میں سے تعلق بل حیا نہ لری مال میں دیو میں سے تعلق رکھتا ہوں تم ذرا سامنے آ جاؤ نا تم ذرا سامنے آ جاؤ تم جنات پری ہو اور میں دیو خزولم چې په کور کې ټلیفونونه لګولي دا تماشې پکې شروع دي اسی ځان ستړی کول دي خزوله چې په کور کې ټلیفون جینا کوله لګولي دا په کور کې ډېر خلکو دي خله او عزت تلاوت او عزت خخسي زونه امام افش او دا دردونای دي پکې سګوري هغه چې باروجي دا دردونای دي سګوري نو چې د استاد نه به سبق سیار راځي په سیار خشه تا چې به بارو استو دې مړای کې به پړیو په سیار دا مبتدا پټینی کې خصي حال دې دا ذل حال د دم کو دا مبلغین جماعت چلت پوښ څه چې چلت دا تقریر نیکانو بزرگانو پاک خلق تب خلق وږي خو اوس د جمعې په شپه خلق تبارک الذی ته وږي خو سورۃ یاسین ته وږي خو په جمعاتونو کې
په جمعاتونو کې به تقریر کې دا هغه ته بناستو اوس د وی سی آر پروګرامي د جمعې پښپا هغه ته ناست نو د ډم قوم مبلغینم دما سهار چې تاسو را پاسئ یهرا بیګا دی ولید ملنګي پکې لاس اوس خدای خبر چې ملنګي څوک ملنګي دی او چې کلنګي دی او ملنګي دی ښا پدې کې بل څه پکې پهلوانی ده کته شه ده پکې بل څه شه ده پکې چې اخبار کہندے ک داسې ته خو ګورې کنه اخبار کہندے ملوک دے کس شه ټول ورځ دا قوم لګیای د ټي وي د ډمانو صفاتونه کوي کنه پیمانه وای ونو د بجلیګر مولا بیڑا تباشه چې د قوم ته لګیا دی د بجلیګر مولا و ما پیړای چې د قبر نه را پاسي والله کدا دا ورخ چې وبو وړه دی والله کرا ټینګي شیطان یو ځل ځان دی الکانو ته خر کړي چې ځان په خر کړو نو د الکان په سورېده چې سورېده په زینو د نور الکانو وی چې الکه داس چلو کې چې دا د خشنو په ځای کې یو باڼه سورو منډي چې سالکان پاغه سوار چې دا چلی ور سره او کو شیطان بیا ځان شیطان کو ودا زمانم زیات او شیطان په چټای دی غریب چرته پروت دی پارام پروت دی دمر اولاد مونږ پیدا کړیو د مولا په شکل کې پیدا کړیو د پیر په شکل کې پیدا کړیو د میا په شکل کې پیدا کړیو د شیخ په شکل کې پیدا کړیو د حکومت په شکل کې پیدا کړیو دومره اولاد پیدا کړیو چې هغه غریب ته ضرورت هم نشته